او کله چې دا مجاهد فی سبیل الله جهاد
فی سبیل الله د زوی هغه وایي یو میراث د شپې راپاڅېدم امتیازو ته نو ما ولیده چې زموږ په کوټه باندې څو ناستي او مشران ورسره ټوپکې ورسره دي زموږ د کور څوکیداره زموږ د کور څوکیداره زه ویرېدم نو وایي هغه یې لږه خوا شو اواز یې وکړ چې موږ خو ستاسو څوکیداران یو تاسو موږ نه ولې یېرېږئ دا الله تعالی باقاعده وښودل ماشومان خو بې ګناه وي نو هغوی ته دا سپینه ښکاره کېږي کله چې مجاهد فی سبیل الله نه روح قبض کېږي او دی د شهادت په درجه باندې فایز کېږي نو په دې دنیا کې قسمه قسم مرګونه دي خو لیکن د شهادت مرګ ته د هېڅ چا مرګ نه رسي د شهادت مرګ دومره عظیم مرګ دی او دومره عظیم الله سره ملاقات دی چې احادیث مبارکو کې راغلي دي چې بل هیڅ یو مړی هغه دا تمنا به نه کوي چې زه دې واپس جمدی شم او بیا دې مړ شم صرف مجاهد فی سبیل الله هغه وایي چې زه دې بیا جمدی شم بیا دې شهید شم بیا دې جمدی شم بیا دې شهید شم بلکې حضور صلی الله علیه وسلم په خپله باندې دا تمنا خالصو کړې ده چې که زه په شهادت باندې فایز شوم نو زه به الله ته وایم چې ما بیا جمدی کړه چې بیا شهید شم بیا مې جمدی کړه چې بیا شهید شم بیا مې جمدی کړه چې بیا شهید شم دا د الله تبارک وتعالی د دې مجاهد هغه مرګ دومره خوند دي او دومره مزې دي چې باقاعده کتابونه پرې لیکلي شوي دي په دغه ټایم کې د سره د جنت فرشتې ملاقات کوي کله چې د روح قبض کېږي باقاعده د جنت فرشتې د ته راځي او د روح سره باقاعده ملاقات کوي د سره ملاقات کوي او دته وایي دومره ترتیب هم نه محسوسېږي څنګه چې انسان باندې میږي راکوي وایي دومره تکلیف ورته محشر میلاو شوی دومره میلاو شوی ده حدیث مبارکو کې چې راغلي هغه رښتیا دي حضور فرمایي دومره تکلیف ورته نه محسوسېږي څومره چې یو میږي په یو انسان باندې ټک ولګوي د شهادت په وخت باندې د دومره تکلیف هغه نه کوي یو بې مقام ته ورسېږي یو بیکار هغه وکړو هغه کار چې ډېرو بهادرو نشو کولی الله تعالی د دې مجاهد تمام بهرحال دا اسلام چې باقي دی او دا موږ چې نن د اسلام نوم اخلو او دا مساجد او مدارس دا د الله نوم دا څومره شعبې د دین دا چې موږ او تاسو ته ښکاري او دا ګیره او پړکې او دا اسلام او دا مونځونه دا ټول د جهاد فی سبیل الله برکت دی که دا مجاهدین نه وی هېڅکله به موږ نن د اسلام نوم په کلو او په اسانه باندې نه واخیست دې دنیا کې ډېر لوی ملکونه دي او مالداره ملکونه دي د عرب اماراتو تقریبا 12 ممالک دي داسې اسلامي ډېر ممالک دي لیکن هغې کې د اسلام نوم څوک غلام نشي اخیستی ولې هلته د جهاد ماده نشته هلته د جهاد فی سبیل الله نوم نشته هلته څوک دا ټکي استعمالولی نشي دې وجې نه هغوی باندې هر څیز باندې هلکې مال ورسره ډېر دی پیسه ورسره هر څیز د دنیا کې غواړي او ورسره ډېر دی لیکن د جهاد هغه برکات ځکه نشته دی چې هغوی جهاد ته کړی دنیا یې غواړي مسلمان به کله دنیا کې کامیابېږي او د کامیابۍ دوی مقام ته به کله رسېږي د ده پړه کې د جهاد فی سبیل الله
ښه نه ده چې مذاکرات وشي، هر وخت به دې سره مذاکرات کېږي، هر وخت به د دې چې کوم دی که مونږ باقاعده وایو چې بس خیر دی اوس د امن قایم شي، امن اسلام خوښوي، خو چې بل دې نه پرېږدي او خامخا ګزارونه درته